يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. در شريف ويس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضار محترمینو، سامعینو، اوریدونکو، زنانو او مردانو، نننی بحث به ان شاء الله د توبې باره کې کوو چې د انسان دپاره توبه څومره مهمه ده او انسان باید ژر توبه وباسي او که مهلت ځان ته ورکوي چې زه پسته به توبه وباسمه. دا توبې دروازه خداوند متعال موږ باندې یو غټ احسان کړی دی. دومره لوی احسان یې کړی دی خداوند متعال چې هیڅ حد او اندازه یې نسته. ځکه ما سوا د پیغمبرانو نه هر انسان چې دی هغه څه ناڅه ګناه ځینې کیږي، یا کوچنۍ ګناه وي یا غټې ګناه وي، یو هم بې ګناه نه دی، خامخا د انسان څخه ګناه کیږي. ځکه خداوند متعال انسان کې نفس او شیطان ایښی دی. نفس او شیطان دا 24 ګنټې د انسان پسې وي، هر قسم جال ورته اچوي، هر قسم وسوسې ور اچوي، څه ناڅه په یو ترتیب نه په یو ترتیب ګناه ځینې کوي. خو لیکن خداوند متعال دومره مهربان ذات دی خپل په بندګانو باندې چې الله د توبې دروازه خلاصه کړې ده چې زما بنده، ای انسانه، ستا څخه چې ګناه کیږي ته ناامیدي مه کوه، ولا تقنطوا من رحمت الله، تاسو ناامیدي د الله د رحمت نه مه کوئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند متعال د انسان ټول ګناهونه الله وربخشي بغیر د شرک نه. چې څومره ګناهونه دې کړي وي د مځکې نیولې تر اسمانه پورې دا ستا ګناهونه مځکه او اسمان منځ ټوله ډک کړي. خو لیکن چې کله خداوند متعال ته په صدق سره توبه وباسي، خداوند متعال ته خپل توبه ورپېښ کړي، خداوند متعال ته استغفار ورپېښ کړي په صدق او په توبې سره، او په نیمه شپه الله ته وژاړي، الله ته فریاد وکړي، په صدق او په توبه سره عاجزي ورته وکړي، سر ورته لس کړي، نو خداوند متعال فرمایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ټول ګناهونه به الله درته معاف کړي. د الله په خزانو کې به یوه ذره کمی هم رانسي، د الله په خزانو کې به د یوه خاشلې غوندې کمی هم رانسي چې ستا ټول ګناهونه هم درته معاف کړي. نو دا توبه خداوند متعال دروازه یې موږ ته خلاصه کړې ده، دا خداوند متعال موږ سره یو غټ احسان کړی دی. تر څو پورې چې تا ته د زکندن غرغره راغلی نه وي، تر هغه وخته پورې تا ته دروازه توبې خلاصه ده. خو کله چې د زکندن غرغره درته راغله، هلته بیا دروازه د توبې دروازه پر تا باندې بندېږي. یا کله چې ورځ د قیامت رانږدې سي چې لمر د دې دخوا د مغرب دخوا چې راوخیږي، اوس خو د مشرق دخوا راخیږي، خو کله چې د مغرب دخوا ملر راوخیږي دلته د توبې دروازه بیا بندېږي. نور همیشه د مسلمان لپاره خداوند متعال د توبې دروازه خلاصه کړې ده. انسان لپاره پکار ده چې هره ورځ
خداوند متعال ته توبه وباسي، هره ورځ خپل په ګناه باندې پښیمانه سي، هره ورځ خداوند متعال ته استغفار وغواړي چې یا الله ما نه ګناه سوې ده، ما نه دا ګناه سوې ده، دا ګناه سوې ده، یا الله ما ته بخشش وکړه. الله د مور و پلار مهربانه دی. خداوند متعال تر مور و پلار مهربانه دی. مور و پلار هیڅکله دا نه کوي چې خپل بچی دوزخ ته واچوي. مور و پلار هیڅکله دا نه کوي چې خپل بچی په اور باندې وسوځوي. مور و پلار دا هیڅکله دا نه غواړي چې بچی په مصیبت په تکلیف کې وي. نو خداوند متعال تر مور و پلار هم مهربانه دی. الله چیرې دا غواړي چې خپل بنده و دوزخ و جهنم ته واچوي، خو لیکن چې کله د خداوند متعال اوامر په ځان کې راولي، الله ته په صدق سره توبه وباسي، استغفار وغواړي، الله بیا ظالم ذات نه دی، الله عادل ذات دی. الله عادل ذات دی، الله انصافدار ذات دی، الله مهربانه ذات دی، الله رحیم و غفور ذات دی، الله رؤوف دی. خداوند متعال به د ټول ګناهو بخشش درته کوي. نو خداوند متعال په قرآن مجید کې په 2 آیاتو کې خداوند متعال موږ ته امر کوي د توبې، چې توبې وباساس. خداوند متعال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. اے مومنانو، اے مومنانو، اے مسلمانانو، اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو، اے زنانو، اے مردانو، توبوا الی الله توبة نصوحا. الله ته توبې وباسئ، خو په صدق سره توبې وباسئ. توبة نصوحا دې ته وایي چې په صدق سره د زړه د اخلاصه توبې وباساس. یو سړی داسې عادت جوړ سوی وي چې یو خبره واوري بیا وایي توبه توبه توبه، هسې یو عادت وي په خولې باندې. بالفرض ګناه ځینې وسي، ګناه وسي، هسې په خوله باندې وایي چې توبه توبه. دا توبه نه ده. توبه دې ته وایي چې زړه د اخلاصه، د زړه د اخلاصه ته ووایه چې زما توبه ده. دې ته بیا توبة نصوحا وایي. د توبې 3 شرایط دي. که چیرې دغه 3 خبرې په تا کې موجوده سولې نو پوسته چې تا توبه په صدق سره باسلې ده. او که چیرې دغه 3 خبرو نه یوه خبره نه وه نو پوسته چې ته هسې په خوله باندې توبه توبه وایې، په زړه دې توبه نسته. یو سړی دی خدای نه خسته زنا کوي، اوس دی غواړي زه زنا نه ما توبه ده نور. یو سړی دی غلا کوي او وایي بس ما توبه د نور غلا نه کوم. یو سړی دی چرس وهي، شراب وهي، او بیا په دا خپل ګناه باندې اوس توبه باسي. یو سړی دی قمار وهي، یو سړی دی د مور و پلار نافرمانی کوي، خو یو سړی د یو ګناه څخه اوس غواړي زه توبه وباسم، بالفرض زنا نه کوم، توبه یې وباسل اوس. نو دې دپاره 3 خبرې دي. که دا 3 خبرې په ده کې موجوده سولې نو پوه سوې ده د زنا څخه توبه باسلې ده. اولنۍ خبره دا چې دی وایي زه د زنا څخه توبه باسم یا الله. اولنۍ خبره دا ده چې فوراً به دغه ګناه دی پرېږدي، بس په زنا باندې چې دی اخته دی دا زنا به پرېږدي. دا یو. دویمه خبره دا ده چې په دغه ګناه به دی پښیمانه وي. زنا ځینې سوې ده، په دې به دی پښیمانه وي چې کاشکې مې کړې نه وای، کاشکې مې کړې نه وای، کاشکې مې کړې نه وای، همیشه به پښیمانه یې ورباندې. داسې نه چې خوند ورباندې اخلي، خپل ملګرو سره تکراروي چې دا مې وکړل داسې مې وکړل، هغه دی. دا دو چنده عذاب بیا الله سړي ته ورکوي. خپل په ګناه به پښیمانه یي، دا یې 2. او درېیمه خبره دا ده چې دا به عزم کوي، دا به قصد کوي چې زه به آینده بیا دا ګناه نه کوم. که چېرته دا 3 خبرې په ده کې موجودې سولې، دغه 3 خبرې په ده کې موجوده سولې، د په صدق سره توبه وباسله دغه ګناه څخه. اول دا چې ګناه به فوراً پرېږدي، دویم دا چې دا به پښیمانه یي په دې ګناه باندې، او دریم دا چې دا به عزم او قصد کوي زه به آینده کې دا ګناه نه کوم. دې ته بیا توبة نصوحا وایي. دا رښتینې توبه ده. دا الله ته بیا قابل قبوله توبه ده. د مسلمان د توبې، د مسلمان کېدو یو دا علامه هم ده چې ګناه ځینې وسي، د مځکه ورباندې تنګ سي، بس خپل ځان ورباندې تنګ سي، زندگی خوند نه ورکوي، بچیان خوند نه ورکوي، دنیا خوند نه ورکوي. د مسلمانېدو یو دا علامه ده. بیا انشاءالله د کعب
بن مالک رضی الله تعالی عنہ واقعه درته بیانومه. نو دې ته توبة نصوحا وایي. خداوند متعال بل ځای فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو توبې وباسئ. الله وایي الله موږ ته امر کوي، الله موږ ته امر کوي چې اے مؤمنانو توبې وباسئ لعلكم تفلحون. دې د وجې تاسو چې تاسو به کامیاب ساس. د دې دنیا د کامیابی د آخرت کامیابی هغه په دې کې ده چې تاسو توبه وباسئ. د زندګۍ هېڅ معلومات نه کېږي. دا مه وایه چې یاره اوس ځوان یم توبه نه باسم، دا مه وایه چې اوس هلک یم توبه نه باسم، زما تر اوسه ډېر ژوند دی. دا مه وایه زه په آخر کې به توبه وباسم چې کله ډېر سپینډری سوم توبه به وباسم. نه، د ژوند هېڅ معلومات نه کېږي. ومو لیدل نن سبا داسې مرګونه را روان دي چې هېڅ پرون کلک جوړ به وي بیا معلومات درته کېږي چې مړ دی. کله مثال په طور هارټ اټیک ورته راسي، کله اکسیډنټ وسي، کله یو څه وسي، کله بل اچانک مرګ ورته راسي. نو دا خیال دا سوچ چې تا ته دراچوي دا شیطان یې دراچوي چې اوس خو ژوند ډېر دی ځه توبه مه باسه چې آخر سو بیا به توبه وباسې. دا د شیطان وسوسه ده، دا د نفس وسوسه ده. شیطان او نفس باید تاسو په دې باندې خطا نه کړي. فورا ډایرکټ توبه باسه، بس توبه مې د خداوند متعالی. ځکه د مرګ او د ژوند هېڅ معلومات نه کېږي. دوو ځایو کې په دوو آیاتو کې خداوند متعال موږ ته د توبې قبلېدو خبرې کړي دي چې الله ستاسو توبې قبلوي. خداوند متعال فرمایي الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. تاسو نه پوهیږئ، الله وایي دوی نه پوهیږي چې خداوند متعال توبې قبلوي. بل ځای خداوند متعال فرمایي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله هغه ذات دی چې خپل د بندگانو توبې قبلوي. الله هغه ذات دی چې خپل بندگانو ته د ګناهو عفو کوي. دا دو آیاتو کې خداوند متعال د قبولتیا د توبې بیان کړی دی، او په دو آیاتو کې خداوند متعال دا بیانوي چې څوک چې توبې باسي الله به هغه ته بخشش کوي، بخشش هم ورته کوي. دا بدی به الله په نیکۍ سره بدلوي. څونه ګناهونه چې کړي وي په صدق سره څوک توبه وباسي دا ګناهونه به الله په نیکۍ سره بدل کړي. خداوند متعال فرمایي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خداوند متعال وایي زه هغه ذات یم چې زه غفار یم، بخشش کوونکی یم د هغه چا لپاره لمن هغه چا لپاره تابه چې توبه وباسي وعمل صالحا او عمل د نیکو کوي. څوک چې توبه وباسي خداوند متعال فرمایي او عمل د نیکو کوي الله وایي زه بخشش کوونکی یم، زه به بخشش ورته کوم دغه لره. بل ځای خداوند متعال فرمایي غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول. الله هغه ذات دی غافر الذنب بخشش کوونکی د ګناهو دی، قابل التوب قبلونکی د توبې دی، شدید العقاب سخت عذاب ورکونکی هم دی. خداوند متعال دی یو څوک الله دې خپل په منګولو کې نه رانیسي چې یو وار خداوند متعال چاته په قهر سي بیا دا دنیا او آخرت به ټول خراب وي. خداوند متعال په سورة بروج کې الله وایي چې الله وایي زما نیول ډېر سخت دي، زما نیول ډېر سخت دي. اولیاء کرام چې دغه ځای ته راورسېږي په ملانځه کې ورته په ژړا سي، باید داسې اولیاء کرام نه چې بېهوشي ورباندې راشي چې دا ځای ته راورسېږي چې الله وایي چې زما نیول ډېر سخت دي چې یو څوک زه ونیسم. نو خداوند متعال په د آیاتو کې موږ ته یو د توبې امر راته کوي چې توبې وباسه، بل دا راته وایي زه توبې قبلومه، بل دا راته وایي چې څوک توبه ماته وباسي زه بخشش ورته کوم. او بل د خوشحالي خبره خو دا ده چې خداوند متعال فرمایي چې ټول ګناهونه زه ورته معاف کوم چې په صدق سره ماته توبه وباسي بغیر د شرک نه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگانو الله وایي ای زما بندگانو تاسو د الله د رحمت نا امیدي مه کوئ. نا امید صرف شیطان دی، ابلیس دی. مسلمان د الله د رحمت نا امید نه کوي څومره ګناهګار سي
بیا هم امید د رحمت لري د الله. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله وایي زه ټول ګناهونه الله درته بخشش کوي، الله درته معاف کوي بغیر د شرک. او بله خبره ده چې په صدق سره توبه وباسس، په رښتینې سره توبه وباسس. څومره ګناهونه مو کړي وي هغه الله تاسو ته په نیکۍ بدلوي. الله تاسو په نیکۍ دا بدلوي. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله وایي دا توبه ایستونکي نه دي، دا توبه چې باسي دا بخشش د الله نه غواړي. الله وایي یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله به د دوی بدي، الله به د دوی ګناهونه په نیکۍ بدلوي چې په صدق سره توبه وباسو. موسی علیه السلام ته یو زنانه راغله، ورته ویې ویله چې ای موسی علیه السلام ما سې ډېره ګناه غټه ګناه سوې ده، ګناهګاره خو ډېره یم، خو یو ګناه دا راڅخه سوې ده چې زنا مې وکړله، حامله سولمه، بچی مې پیدا سو، دا بچی مې مړ هم کوي. موسی علیه السلام ډېر جلالي و، ده ته به چې غوسه ورل دا د بدن ټول ویښتان مې زخ سوله. هغه ښځې ته وایي چې ووځه زما د دره، زما د کوټې ووځه، داسې نه چې ستا د وجې زه هلاک نسم. دا په ژړا سول ووتله دا ښځه. فوراً جبرائیل علیه السلام موسی علیه السلام ته الله راواستوي. موسی علیه السلام ته وایي چې ای موسی علیه السلام الله پر تا باندې سلام وایي. سلام نه بعد الله وایي چې دا مخلوق تا پیدا کړي دي که ما پیدا کړي دي؟ دا مخلوق ته رزق ته ورکوې که زه ورکوم؟ دا مخلوق توبې ته قبلوې که زه قبلومه؟ موسی علیه السلام جبرائیل ته وایي چې جبرائیل خو الله ښه پوهېږي چې داسې خبره یې وکړله چې ما زنا کړې ده او زنا نه بعد مې بچی قتل کړی دی، نو ځکه ما ورته وویل چې ووځه زه هلاک نسمه. د موسی علیه السلام بدن په لړزېدو سو چې جبرائیل خبرې واورېدلې چې اوس الله ما ته په قهر نسي چې دا خبرې مې وکړله. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې ای موسی علیه السلام الله ورته وایي چې تر دې نه بدترین سړی، تر دې نه بدترین ښځه زه در ونه ښیم چې الله ته تر دې نه بدترینه وي. هغه وایي هغه څوک دی چې هغه بېنمازه وي، لمونځ نه کوي، هغه تر دې نه هم بدترینه دی. او هغه څوک چې هغه ظالم وي، په مظلوم باندې ظلم کوي، هغه تر دې نه هم بدترین دی. او هغه څوک چې هغه متکبر وي، تکبر پکښې وي او په تکبر باندې پښیمانه نه وي، هغه تر دې نه هم بدترین دی. او هغه څوک چې الله ته شرک نسي، هغه تر دې نه هم بدترین دی چې څوک زنا وکړي او خپل بچی مړ هم کړي. نو موسی علیه السلام بیرته هغه ښځه رابولي او ورته وایي چې الله ستا د وجې ما ته زجر راکړی دی، ستا په صدق سره راغلی وي، په پښیمانۍ سره راغلی وي، الله ستا توبه قبوله کړې ده. یو ورځ ابو هریره رضی الله تعالی عنه یوه شپه د شپې راووتلو، مخ ته زنانه ورغله، ورته یې وویل ای ابو هریره. هغه ورته ویل ها څه وایې؟ وایي ما سنې ګناه سوې ده، ما توبه الله قبوله کړي. ابو هریره وایي څه وایې ته ووایه څه ګناه سوې در څخه؟ هغه زنانه ورته وایي چې ما خو زنا را څخه وسوله او بیا حامله سولم، بیا مې بچی پیدا سو، هغه نه بعد بیا هغه بچی مړ کړي. ابو هریره رضی الله عنه ورته په قهر سو، ورته وایي چې ته باسې برباسې ستا توبه نه قبلیږي. ابو هریره ته دا معلومات نه وو د مسلې، خو خپل د جوش د غیرت د وجې دا خبره ورته وکړله. په زنانه باندې بېهوشي راځي، بېهوشه سوله. ابو هریره ځینې روان سو ځان سره وویل چې دا فتوا مې ورکړله، ما خو د نبي صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه نه وه کړې، راځه د نبي صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې دا زما فتوا صحیح ده او که غلطه ده. راځي و نبي صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي او دا حال ورته بیانوي. نبی صلی الله علیه وسلم زجرن دا خبره ورته کوي چې ای ابو هریره هلاک و تباه ته سوې، تا هغې ته ولیدې چې هلاک و تباه سوې، هلاک و تباه ته سوې چې یو مسلمانه ښځه چې هغه خپل په ګناه باندې پښیمانه او الله حضور ته درېږي، خپل د ګناه پښیماني ور وړاندې کوي او ته ورته وایې چې ستا توبه نه قبلیږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه راځي د ښځې پسې ګرځي په مدینې منورې کې، لټ پر لټې پیدا کوي. ابو هریره صاحب وایي خلکو ما ته ویل دا لیونی سو که څه بلا چې دا کوڅو کې ګرځي، وایي زه د زنانه پسې ګرځم چې و زنانه پیدا کړم او دا آیاتونه ورته پیش کړم چې خداوند رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم آیاتونه ما ته پیش کړي وه. وایي ډېر وخت بعد یې دا زنانه پیدا کړله او ما ورته وویله چې خداوند متعال
د هغه چا په حق کې چې هغه توبې په صدق سره توبه باسي الله وایي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات خداوند متعال به دوی بدي په نیکۍ سره بدلوي د دوی بدي د دوی ګناه په نیکۍ سره بدلوي ما کومه فتوا چې درکړې وه دا غلطه فتوا وه هغه سره ډېره خوشحالېږي او وایي ای بحیرا ما ته چې الله څومره مال راکړی دی ما د الله او د الله رسول په لارې کې قربان کوي صدقه مې ورکړله نو توبه په صدق سره دا الله ته قابل قبول ده نن مې د کعب رضی الله تعالی عنه واقعه کتله ډېرې حیران کوونکی سومه بخاري شریف مسلم شریف ډېرو صحیح سته و ریاض صالحین و نور داسې کتابو راخیستې ده اوږده قصه یې ده انشاءالله ته بیان به کوم وخت ته 10 منټ د توبې قصه یې ده سړی ورته حیران پاتې چې د محبت د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره وو دا رښتیا ویل یې څومره وه دا په صیغه سره توبه یې څومره وه ډېر یې حیران کړم په سوچ کې کړم کعب رضی الله تعالی عنه کعب بن مالک دا یو اصحابي و مشر هم و او ښه فصاحت و بلاغت هم الله ورکړی و تعلیم یافته هم و په زرو په لکو خلکو کې چې ودرېدی ښه بیان بیا هم کوئ نطاق هم و دی خپل زوی ته خپل واقعه بیانوي زوی عبدالله نومیږي عبدالله صاحب اوس خپل د پلار واقعه بیانوي په حدیث کې وایي ما پلار ما ته وویله کعب رضی الله تعالی عنه کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي ما ته خپل واقعه بیان کړله چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هره غذا کې شریک وم په هر جنگ کې به زه ورسره شریک وم خو غیر د تبوک د جنگ نه زه پاته سوم یو د جنگ بدر نه زه پاته سوم جنگ بدر خو ځکه پاته سوم چې جنگ بدر چې و دا چې کله پیښېدی وای د جنگ د جهاد دپاره اصحاب ورونه وتله بلکې د دې دپاره چې هغه د دې دپاره وتل چې کفار هغه چې کوم د دوی قافله وه د تجارت قافله وه د هغو دپاره وتلي وه چې هغه معلومات واخلي د جنگ و د جهاد د ارادې لپاره نه ووتلی خو اچانک الله دوی د ابو جهل سره برابر کړ په بدر کې جنگ پیښ سو په دې کې چې کوم اصحاب په جنگ بدر کې پاته سوله الله د هغوی باره کې هېڅ ونه ویله خو لیکن دا کعب وایي صرف د تبوک په جنگ کې د تبوک په جنگ کې زه پاته سوم هغه پاتې کېدل وایي دا رقم وه خپل قصه کوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چې تبوک ته به ځو د تبوک جنگ ته به ځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا د جنگ د جهاد دا قانون و چې په کم ځای باندې به حمله کول په کم دشمن باندې به حمله کول هغه ځای به نه شوی بل ځای به ورته وشوی بالفرضه یو څوک په انډیا باندې حمله مسلمان کوي او بیا خپل سپسالارو ته خپل مجاهدینو قمندان ته ووایي چې په بل ځای باندې حمله کوو ولې ځکه جهاد خداع ده رسول الله سلام فرمایي چلو چلبازي به کوي په جهاد کې نو دې لپاره چې دشمن خبر نسی بل ځای به ورته وشوی خو لیکن په تبوک کې کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په تبوک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته وویل خپل ځای ور وشوی چې په تبوک ته به ځو هلته به جهاد کوو ولې ځکه لار مزل ډیر و سفر وږ و او ګرمي هم وه نو د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحابو ته پوره معلومات ورکړي چې ښه تیاری ونیساس کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړي چې تبوک ته به ځو دغه وخت کې وایي موسم هم ډېر برابر و میوې هم خوږې وې او باغونه هم شنه وه یعنې سپرلی غوندې و ښه تر و تازه نو ما ډېر محبت و دغه باغ و د دغه میوو دغو شیانو سره مې ډېر محبت و تیاری شروع سو د تبوک تیاری شروع سو هر اصحابي خپل تیاری کوي کعب رضی الله عنه فرمایي چې په زندګۍ کې ما ته الله 2 سواري نه وې راکړي غیر د دغه وخت نه چې کوم دا کیسه پیښېږي یعنې ښه پیسهداره هم وم 2 سواري هم را سره وې او ما وویل چې زه به ځم تبوک ته به ځم ورسره خو لیکن نور داسې تیاری مې نه کوئ چې ځان ته مې دلګۍ انتخاب کړی وای چې په دغه دلګۍ کې به ځم ملګري مې انتخاب کړی وای چې دغه ملګرو سره به ځم دا انتخاب و سواري و دا شی مې نه و انتخاب کړی خو اراده مې وه خو لیکن کله چې مجاهدین وای روان سوله تبوک خواته و ما زه شاته به ورپسې سي خو وای کاش وای زه پاته سوم د دې نه
وایي په دا ټوله لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یاد نه کړم. دی خو مشر هم و، دا مشر بیا څوک یادوي خلک. وایي چې کله تبوک ځای ته ورسېدی خلک ورباندې راټول سول، اصحاب ورباندې راټول سوله. وایي خپل اصحابو ته وویل چې کعب بن مالک نه ښکاري چیرې دی. وایي هغه ورته وویله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اصحابو وویل چې هغه په مدینې منورې کې پاته سو. د بنو سلمه یو سړی وایي راپورته سو، ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب بن مالک هغه بل شی نه دی پاته کړی مګر تکبر او پیسې و جایداد پاته کوي د جنګ نه. په دغه وخت کې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه راپورته سو. په دغه وخت کې هغه بنو سلمه یو سړي ته وویل چې دا غلط صحیح خبر دی ونه کړ، غلطه خبر دی وکړله. والله الله دې زما قسم وي هغه سړي ته وویله چې د کعب بن مالک د هغه په ځان کې د هغه بدن کې موږ بغیر د خیر د صداقت نه شی نه وینم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ راوړی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب بن مالک چې دی هغه زه خپل په ذهن سره دا وایم چې کعب بن مالک چې کوم دی هغه کې خیر و صداقت پروت دی، منافقت نشته پکښې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې نه چې دا خبره د خولې نه وځي چې دا منافق څه، ځکه هغه ټیم کې به څوک جهاد ته نه وتی هغه منافقینو کې شمارېدی. غیر د هغه خلکو نه چې هغه معذوره به وو. کم معذور خلق وه سپین ږیري بوډاګان یا معذوره وه هغه به نه تله، نور ځوانان به چې ولاړل هغه منافقینو کې شمارېدله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ پاتې سو دغسې. نه د بنو سلمه سړي ته څه جواب ورکوي نه معاذ بن جبل ته څه جواب ورکوي. خو لیکن د غره لمن کې یو څوک یو سپین کالی ښکاره سو چې ښکاره سو چې ویې کتله داسې یو سپین ښکاری و. ده وویل دا به ابو خصیمه وي، شاید دا به دغه صحابي وي. خو چې کله را نږدې سو دغه اصحابي و چې کله راغی. خیر تبوک کې خو څومره قصې وسولې څومره ولږه تېره سول، هغه وروسته جهاد بحث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د جهاد بیرته واپسې کوي، مدینې منورې ته راځي. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله ما ته معلومات وسو چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې تشریف فرمان دی، په ما باندې غم ډېر بوج وکړي، مصیبت ډېر را باندې ډېر سو. اوس مې خپل د ملګرو سره مشوره کوله، خپل د کورنیو سره مشوره کوله چې زه څه وکړم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه جواب ورکړم. چا به یو قسم مشوره راکوله، چا به بل قسم مشوره راکوله. خپل په ځان کې مې مکمل درواغ جوړ کړل، زه به دا درواغ ورته وایم دا درواغ ورته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه خوشحاله سي. خبرې مې ټولې وای جوړې کړې. خو لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې تشریف فرمان سو، رانږدې سو، وایي مانه دغه چې کوم د درواغ خبرې وې ټول الله زمانه لرې کړی. د ځان سره یې ویل زه به رښتیا وایم، چې کومه خبره رښتیا ده هغه به زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پېښوم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا دستور و، دا معمول و چې کله به راغی مدینې منورې ته اول په مسجد نبوي کې 2 رکعاته نفل وکړله، هغه نه بعد بیا خپل اصحابو سره کښېنسته، بیا مسایلو بیانونه ورته کول. وایي دغه معمول یې وکړئ، مسجد نبوي ته راغی 2 رکعاته نفل وکړل، بیا کښېنستی داسې اصحابو سره. منافقین ډلې ډلې راتلله، وایي خپل عذر یې پېښوئ. څه باندې 80 منافقین و چې خپل عذرونه یې پېښ کړله، د درواغو عذرونه یې پېښ کړله، قسمونه یې وکړل چې والله العظیم زموږ دا عذر و زموږ دا عذر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی ظاهر عذر ته وکتله او بیعت یې بیا ورسره وکړئ او بخشش د الله نه یې وغوښتی. وایي زه چې کله ورنږدې سوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان خندا راته وکړله، لکه څرنګه سړی خفه وي د غوسې خندا یې راته وکړله. وایي راته کښېنسې مخامخ ورغلم ورته کښېنستلم. وایي راته ویل کعب بن مالک وایي ستا سره سواري نه وه چې ته موږ سره جهاد تللی وایي. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا به وایم، که چېرته ستا په حضور کې زه ناست نه وای، د بل چا په حضور کې ناست وای، وایي ټول اصحابو ته دا معلومات سته چې زه مهارت په خبرو کې لرم، ښه نطاق هم یم، په هر چل باندې ځان خلاصوی هم سم، چې څومره مخلوق ناست دي زه ټولو باندې مسابقة النطاقي کوی سم، خبرې کوی سم، خپل ځان خلاصوی سم. خو لیکن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا حضور کې زه ناست یم، که چیرې زه تا ته درواغ ووایم خو اوس به راسره خوشحاله سي، خو بیا به الله وحی وکړي، بیا به الله ته ما سره ناراضه سي. او که چیرې زه اوس تا ته رښتیا ووایم، رښتیا خبره ورته وکړم، اوس به ما څخه ناراضه سي، خو لیکن عاقبت به زما بیا ښه وي، آخر انجام به زما ښه وي بیا انشاءالله، زما امید دی. وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
په زندګۍ کې زه دومره مالداره سوی نه وم کوم چې به دا تبوک په وخت کې زه مالداره سوم. 2 سوارې هم را سره وې. خپل واقعه ورته پیش کړله خو ما ول زم به خو کاش کې پاته سوم یا رسول الله سلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته وویل چې ده خو رښتیا وویله. خو لیکن کعب بن مالک ته وویل چې اوس ولاړ شه کور ته. ستا توبه زه ستا په توبې کې څه نه سم ویلی تر څو پورې چې الله طرفه وحی راځي. چې الله څه وویل هغسې به کېږي ولاړ شه. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه کور ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ټولو اصحابو ته وویله چې دو سره خبرې بندې کوي. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه خبرې ورسره بندې سولې. خو د بنو سلمه څه خلک راله ورته ویل چې منافقینو څنګه عذرونه پیش کړل، تا به هم عذر ورته پیش کړی وای. خو ډېرې داسې تنګ کړم وای چې ما بیا دا اراده وکړل چې ورسه ورته ووایه چې ما کومه خبره درته کړې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غلطه ده، اصل خبره دغه د عذر ورته پیښوم. خو بیا مې وویل چې زما په شان چا دا خبرې کړي دي، رښتیا ویلي دي. هغه اصحاب راته وویل چې و 2 کسان نور هم دي. یو بلال بن امیه رضی الله تعالی عنه دی، یو مراره رضی الله تعالی عنه دی. دا 2 اصحاب چې کوم دي دو هم ستا په شان داسې خبرې کړي دي. کعب بن مالک چې وایي ما دا خبره واورېدله وایي ما نور سکون راته میلاو سو چې زه دا جلیل القدر اصحاب هم د دې جنګ نه پاته سوي دي. هغه اصحاب چې په بدر کې د جنګ بدر کې شراکت کړی وو وایي هغه هم داسې پاته سوي دي. بیرته مې وایي دا سکون راته میلاو سو او بیرته مې خپل د ځان سره وویل چې کوم رښتیا خبرې دې کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم در هغسې یې پرېږده وایي داسې. خو خبرې بندې سولې، خبرې بندې سولې. بازار ته چې وتلو چا به خبرې نه را سره کولې، اصحاب به خبرې نه را سره کولې. وایي ډېر پتنګ سومه، سخت پتنګ سوم. وایي یو ورځ ډېر پتنګ سومه. وایي رالمه ابو قتاده رضی الله عنه د اکا زوی و. وایي دا ډېر راباندې ګران و، ملګری مې و. وایي دی په باغ کې و، په دیوال ور واوښتلم. وایي چې ور واوښتلم ما ورته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. کعب بن مالک وایي چې په الله دې مې قسم وي د سلام جواب یې لا رانه کوي. وایي بیا ما ورته وویل چې ای ابو قتاده، ای ابو قتاده، وایي زما په ستا په ذهن کې ستا په نظر کې زما څه حال دی چې آیا زما د الله او د الله رسول سره محبت نشته؟ وایي جواب یې رانه کوي. وایي بیا مې ورته وویل چې ای د اکا زویه، وایي ستا فکر څه فکر دی زما د الله او د الله رسول سره محبت نشته؟ وایي بیا جواب رانه کوي. درېم وار وایي بیا دا خبرې ورته وکړله. وایي صرف یې دا راته وویل چې الله اعلم، الله ښه پوهېږي د الله رسول ښه پوهېږي چې تا به د الله او د الله رسول سره محبت شته که نه شته. نورې جواب یې رانه کوي. کعب بن مالک رضی الله عنه ورته فرمایي وایي ومې ژړل دلته په ژړا سومه، ومې ژړل. وایي دغسې ځینې را روان سوم. وایي څنګه چې په دیوال وراوښتم په دیوال بېرته راواوښتلم دغسې رالم. مدینې منورې بازار ته چې رالم وایي چې یو سړی دی وایي د شام د قبطیانو نه یو قبطي دی وایي راغلی دی زما پوښتنه کوي. وایي اصحابو اشاره ورته وکړه، نور خبرې خو نه کول، اشاره وکړه چې هغه کعب دی را روان دی. وایي چې راغی ما ته وویله د غسان باچا خط تا ته راغلی دا وګوره. دی خو مشر سړی و. وایي چې خط مې وکتی، خط کې راته کړي وو اما بعد. هغه غسان باچا ورته لیکلي وو اما بعد. وایي زه خبر سوی یم چې ستا ملګري ستا سره بې وفایي شروع کړې ده. زه خبر سوی یم چې ستا ملګري ستا سره ظلم کوي. ته د ذلت په ژوند کې نه یې پیدا، ته د عزت په ژوند کې پیدا یې. راسه زموږ باچاهي ته راسه، موږ به تا ته ښه عزت درکړو، ستا ته به ښه همدردي وکړو. کعب بن مالک وایي دا خط چې ما وکتی وایي ما ول دا یې بل امتحان چې د کفارو امید ما سنې پیدا سو چې دا راسه کافر سه. وایي دا بل امتحان. وایي دا خط مې راواخیست تنور بل و تنور ته مې واچولی. 40 شپې وایي دغسې په حال ما باندې را روان و چې چا خبرې نه را سره کولې. 40 شپې چې پوره سولې وایي یو اصحابي راغی ما ته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر کړی دی چې خپل د ښځې څخه جدا سه. کعب ورته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راته وایي چې طلاق ورکه ما پوه که چې طلاق ورکم، او که دا راته وایي صحبت مه ورسره کوه. وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راته وایي چې صحبت مه ورسره کوه. هغه 2 ملګري چې کوم و هغه اصحاب هغو ته هم دا پیغام ور واستوئ. خو لیکن د بلال بن امیه رضی الله عنه دی ډېر بوډا سوی و، کمزوره سوی و، ځکه چې دی چې دا 40 شپې ورباندې تېر شوي هره ورځ یې ژړله الله ته. نو د هغه شړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستا خوښه وي زه به د خدمت وکړم.
که ستا اجازه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا خدمت یې وکړه خو لیکن صحبت دې نه کوي. هغه شری ورته وایي چې والله العظیم په الله دې زما قسم مې چې دا قصه پېښه شوې ده تر هغه وخت پورې تر اوسه دی په ژړا اخته دی. صحبت بالکل د صحبت هغه د احساس نشته ورسره یا رسول الله وسلم. 50 شپې پوره سولې. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي زه سهار لمونځ مې د بام د کوټې په سر بام ته وختلم. سهار لمونځ به کوئ. سهار لمونځ چې وکئ وایي کم چې خداوند متعال کم بیان چې موږ باره کې چې کم بیان کړی د هغسې طریقه ما باندې وسوله چې ځان هم راباندې تنګ سو، دا مځکه هم راباندې تنګ سوله، کور هم راباندې تنګ سو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وایي کم بیان چې الله موږ باره کې کړی د هغسې ما باندې وسوله. خو د ازاد یو اواز مې واورېد راته وویل چې خوشحاله اوسه خوشحاله اوسه. وایي زه پوه شوم چې وحی راغلی دی زموږ باره کې، نو الله ته مې سجده ولګوله، د شکر سجده مې الله ته ولګوله. هغه زیری راکوونکی چې راورسېدی وایي نور په والله العظیم نور شی مې نه و راسره چې زیری مې ورکړی وایي غیر له هغه دوې جامې چې یو پرتوګ یو کمیز دا راسره و. وایي عاریتن نور مې امانتن مې وایي نور جامې راوړې خو په ځان باندې واغوستلې خو دا خپل جامې مې ورکړې په زیري کې چې وایي دا خو ستا زیری. ډلې خلک وایي راتله ماته زیری راکوي زیری مې در باندې ستا توبه الله قبوله کړل، ستا توبه الله قبول کړ. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر روان سوم په لارې کې هم دا خلکو اصحابو تو زیری راکوي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې سوم مخامخ. وایي چې کله مخامخ ورته کښېنستلم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خوشحاله موږ وپوهېدلو وایي داسې به ځلېدلې لکه ګلګلاف وارې. وایي موږ وپوهېدلو وایي داسې به و لکه د سپوږمۍ یو ټوټه چې راغلې هلته ناسته یې وایي موږ وپوهېدلو. وایي د خوشحالۍ د وجې وایي چې ورته کښېنستلم وایي راته یې وویله ای کعب بن مالکه توبه دې الله قبوله کړل. کعب بن مالک ورته فرمایي چې ستا طرفه دي یا الله توبه قبولېدل که د الله طرفه دي یا د الله طرفه داسې وي دي چې ستا توبه قبوله سول. کعب بن مالک ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دا خپل ټول مال صدقه کوم د الله په لارې کې. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې داسې وکړه یو څه لږ ځان ته پرېږده دا ستا دپاره په خیر وي په دې کې. کعب بن مالک ورته فرمایي چې خیبر کې چې کومه حصه ماته رسېدله هغه مې ځان لپاره پرېښوله نو مې ټول د الله په لار کې قربان کړل صدقه مې کړل. خو لیکن بله وعده یې ورسره وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره ښه چې الله ما سره وکړله توبه زما الله قبوله کړل صرف په رښتیا د وجې چې ما رښتیا وویل الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما رښتیا وویل د رښتیا په وجه الله دون عزت ما ته راکړې باقاعده ما په شان کې آیاتونه را نازل سوله. یا الله تر مرګه پورې به زه دا درواغ نه وایم رښتیا به وایم. او د هغسې دا کم بیان چې خپل زوی ته کوي وایي تر اوسه مې درواغ نه دی ویلي انشاءالله وایي امید شته چې تر زکندن او تر مرګه پورې به زه درواغ نه وایم. نو ګورئ خبره مې په توبې کې وه. دلته یو څو خبرې په دې حدیث کې دا حدیث د ډېرو مقصدو ډک دی. یو دا دی زیری ورکول دا ثابت سوله چې چا ته زیری ورکړي. بل دا چې یو څوک عالم راسي یا یو پیر راسي یو غټ سړی راسي مثلا مجلس کې ناست ته ورته ولاړ سي بعضې خلک دا نه مني. دلته هم په دې حدیث د کعب رضی الله عنه کې دا حدیث کې راغلی دی چې هغه طلحه رضی الله عنه چې کله د مسجد نبوي ته راداخل سو نو طلحه رضی الله عنه ورته پورته سو او ورغی غاړه یې ورکړله. کعب بن مالک وایي چې ما به هېڅکله دا د طلحه رضی الله عنه دا شګړه هېر نه سي چې دی راته ولاړ سو او ما ته یې غېږه راکړله. نور داسې مقاصد په دې حدیث کې شته. نو مطلب مې دا و چې توبې په صدق سره څوک توبه وباسي الله یې قابل کوي یا څه وخت بعد یا اوس یا خامخا الله ته قابل قبول وي. نو څه قصې نور هم پاته سوې توبې باره کې هغه به انشاءالله بله جمعه کوو. اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.